سلامونه ګران کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې د فروری په 8 نیټه باندې په ټوله پاکستان کې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ټولټاکنې در سره شوې. نن 14 تاریخ دی، خو د یوې خوا که مخکې موږ ټول شاعران دې ته پریشان وو چې وټونه به ژر تیر سي، حالات به نارمل سي، که د ګرانۍ په حواله دي، که د بېروزګارۍ په حواله دي، که د امن امان په حواله دي، که د بلې خوا په حواله دي. خو د بده مرغه ټول ټاکنې تیر سوې. نن 14 نیټه ده، خو دې ټول ټاکنو په وطن، په سیمه، په علاقه کې ډېرې پریشانۍ، ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې بالخصوص ډېر زیات اثر چې دی هغه په بلوچستان کې کړی دی، او دا وخت جنوبي پښتونخوا د تیرو 5 ورځو راهیسې ټولې مواصلتي لارې چې دي هغه د پنجاب سره نښلي، که د خیبر پښتونخوا سره، که د سیند سره، که بلوچستان کې دننه د خپلو کوچني غټو ښارو سره نښلي. دغه ټولې لارې چې دي د مختلفو سیاسي جماعتو د کارکنانو لخوا تړل شوي دي. د دې مطالبه دا ده چې کم پارم 45 یا 45 او پارم 40 هغه پارم دی چې آخري اروی ریټرنینګ افسر چې اختیارات ډیپټي کمشنر سره دی هغه دستخط کوي او سټمپ کوي، هغه بیا حتمي امیدوار اعلان کوي. یو 45 پارم دی هغه پریزیډینګ افسر، هغه چې د آخري کې چې کم د پولینګانو باندې چې ګنتي کیږي هغه کوي. د دې دا الزام دی په دغه ارو باندې، په ډي ارو باندې چې د 45 او د 47 پارم په مابینځ کې فرق دی. په 45 کې یو نتیجه ده او په 47 کې بل نتیجه ده، او موږ دا احتجاج در هغه سطح پورې ختم کوو نه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د پارم 45 پرونا کې د کامیابو کاندیدانو اعلان کړی نه، در هغه سطح نه کوو. ورځو موږ د بلوچستان سره دی شهر چمن ورځو، هلته د تیر 4 میاشتې اوس پرې کېږي چې هلته پرلت ناست دی، بارډر باندې بېروزګاري ده، لاقانونیت دی، خلک ډېر بد حال ته رسېدلي دي. د بلې خوا روان احتجاج چې کم لږ ډېر کسر یې پاتو هغه یې مروپره کوي، یعنې حالات نور بې خوندۍ له بوتي. لارې پر بندې کې دلته په چمن کې دا به زه وایم چې هر شی د پخوا څخه ګران سو، یعنې پېټرول ایراني پېټرول د 200 سره 400 روپو لره، یعنې دا رقم کدو د 10 شپو سره 100 روپو لره، ټماټر دا رقم هر شی ته حساب کوي، یعنې دومره زیات ګران سو. وجه چې شته چې لارې بندې دي، بین الصوبایي بین الملکي، یعنې ټولې لارې داخلي او خارجي تړل شوي دي. د وجې څخه دا ګراني رامنځته شوې ده. او نن 5مه ده په چمن کې د ډیپټي کمشنر دفتر ومخته د عوامي نېشنل پارټي لخوا څخه پرلت ناست دی، هغه هم کله ماسې مخکې یاده که 45 پارم 47 پارم په موضوع باندې ناست دي، احتجاج جاري کړی دي. او نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په اعلان باندې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې احتجاج و، کانونه بند ولو، بینکونه بند وو، پاسپورټ دفتران، نادره دفتران ټوله بند تړل شوي وو. نو زه به راځم افسوس په دا ووایي چې د الیکشن کمیشن اف پاکستان په کارکردګي به موږ وغږېږو چې د هغو کارکردګي په دومره دور جدید او د جدت په ټکنالوژي کې ولې شاته راغلی ده. دا سوال د هر چا دی او څوک یې کوي، دا سوال هم دغه کوي. یعنې نن 14 تاریخ دی، تر اوسه پورې د بعضو الکو نتایج چې دي هغه اعلان شوي نه دي. موږ به په ډېره بدقسمتي سره ووایو چې د پی بي 26 لکیچ، یعنې دا د بلوچستان سیمه یو حلقه ده چې ډاکټر مالک بلوچ هلته پر ولاړو چې د نېشنل پارټي مرکزي صدر دی او زوړ وزیر اعلی ولو، د دې اناونسمنټ د کامیابی پارم 47 پرون جاری کړی دی. بدقسمتي ده، یعنې 8 تاریخ تیر سو، 9 تاریخ تیر سو، 10 تیر سو، 11 تیر سو، په 12 تاریخ جاری کړي. دا ډېر شان دا سوالونه پیدا کوي چې یعنې دوی په ځنډ باندې څه ضرورت ولو، چې شو دا ولې څه وسو، دا رقم پیښ شو. نو دې شانو یقینا ډېر سوالونه راپورته کړي دي چې دلته په پراخه پیمانه باندې د الیکشن کمیشن د سترګو لاندې داندلي هم شوې ده، کوتاهي هم شوې ده. د دې د ازالۍ دپاره پکار دی چې ګورنمنټ اف پاکستان زموږ اعلی عدلیه د دې نوټس واخلي او په دې باندې کاروایي وکړي، خپله فیصله محفوظه کړي او خپل کم امیدواران چې دي، څوک چې په احتجاج دي، د هغو ته تسلي ورکړي. دا خو بلوچستان کې به موږ ووایي بلوچستان نېشنل پارټي، بیا نېشنل پارټي، هزاره ډیموکریټ الاینس، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په شمول نورې پارټیانې ټول دا وخت پر سر احتجاج دي. د ټولو غوښتنه دا ده چې دلته داندلۍ شوي دي، انصاف نه دی راکول شوی. او موږ به دا هم ووایو چې دا لومړی ځل دی چې ډېر غټ د سیاست ګروګان چې ورته وایي، د سیاست د پاکستان د سیاست پلران چې ورته وایي، د کامپرستو جماعتو، د مذهبي جماعتو، هغه هم نن شکست خوړلی دی. په هغه کې به موږ یاد کړو مولانا فضل الرحمن صاحب یاد کړو چې د ګوت په شمېر یې څو سټان اخیستي دي،
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر به یاد کوم محمود خان اڅکزي چې هغوی یوازې د قومي اسمبلۍ یو سیټ او د صوبایي اسمبلۍ یو سیټ اخیستی دا وخت. نو دا ډېر شان دي چې ډېر سوالونه لري دا شان. او راځم به بله خبره چې الیکشن کمیشن پاکستان روز دا دی چې د 21 تاریخ پورې به دی خامخا دا پاته نتایج دا به اعلان کوي او کم آزاد امیدواران چې دي د 21 تاریخ څخه د 24 تاریخو یعنی د 3 ورځې مابینځ کې به دی خامخا خپله پارټۍ اعلانوي چې زه پلانکي پارټۍ کې حصه اخلم او د دې سبا چې دی 25 او 26 تاریخ فروری باندې به الیکشن کمیشن اف پاکستان د پارټیانو کم مخصوصه نشستان چې دی په صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی کې یا د اقلیتي هغه به اناونس کوي هغه به اعلانوي او د دې ترڅنګ 25 فروری باندې د قومي اسمبلی اول اجلاس کیږي او په 3 مارچ باندې د وزیر اعظم انتخاب کیږي هغه به حل پاخي. نو دا ټول پوزیشن دی سچویشن دا وخت روان دي حالات په ټوله ملک کې. نو الله دې وکړي چې دا مرحله اعلی عدلیه په ډېره ښایسته او په ښه اصولي او قانوني طریقه باندې پای ته ورسوي ځکه چې پاکستان او د پاکستان ولس بالخصوص بلوچستان کې د جنوبي پښتونخوا ولس پښتانه چې دی هغه د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لکه ما چې مخکې یاد کړل چې هړتال د ترانسپورټ بند دی، کاروبار بند دی، روزګار بند دی، په دامنې د خلک ډېر په افراطفري ماحول کې مبتلا دي. د دې د حل لپاره دا وخت عدلیه ته خلک سترګې په لاره دي چې هغه خپل اکشن واخلي.